بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د مشرق ټي وي پروګرام پښتنه کې تاسو ته هرکلی. ګرانو کتونکو، د رمضان المبارک مقدسه میاشت نږدې ده او کله هم چې دا میاشت رانږدې شي نو بیا د دغه میاشتې په هکله باندې خبرې اترې شروع شي، بحث مباحثې شروع شي. روژه کله ده، اعلان به څوک کوي، مرکزي رویت هلال کمیټي به کله کینی او بیا زمونږ په دې سیمه کې چې کوم بحث کیږي هغه دا کیږي چې مسجد قاسم علي خان کې به کمیټي کله کینی، د هغې فیصله څه ده. همدغه شان دا تپوس بیا کیږي چې یاره 400 نه به اطلاع څنګه راځي، د مردانو د ثوابۍ نه به کله راځي، دغلته کمیټۍ ناستې دي او بیا پکې بحث دغه طرف ته لاړ شي چې آیا دغه چې کوم پرایویټ کمیټۍ چې ورته ویلې کیږي یا غیر سرکاري کمیټۍ چې ورته ویلې کیږي آیا هغوی ته حق حاصل دی او که نه. او دا بس ځکه پیدا شي چې د دغه کمیټو او چې کومه زموږ مرکزي رویت هلال کمیټي ده کومې ته چې یو سرکاري حیثیت حاصل دی د هغې په فیصلو کې تضاد راشي یا اختلاف راشي. دا کمیټۍ د مسجد قاسم علي خان یا د 400 د مردان هغې یو ورځ مخکې اعلان وکړي او د مرکزي کمیټي هغه یو ورځ وروسته اعلان وکړي. بلکې مختصر الفاظ کې به زه دا ووایم چې دا کمیټۍ اعلان وکړي چې میاشت ولیدې شوه، سبا روژه ده او مرکزي کمیټي اعلان وکړي چې میاشت په نظر رانغله، لهذا روژه به بله ورځ او دغې سره دا د اختلاف یو سلسله په دې ورځو کې روانوي. بیا ورپسې د اختر ورځې چې رانږدې شي د شوال د میاشتې په هکله هم دا بحث جاري وي او دا خبره دې حد ته بیا ورسي چې خلک دا وایي چې د مسلمانانو او د ولس عبادات هغه متنازع شو. د ډېر وخت نه په دې کې د اتفاق او د مفاهمت کوششونه هم روان دي، خو تر دا دمه هغې کې هم څه خاص کامیابي نه ده شوې. خو به هر حال دا زموږ یو دینی فریضه ده او څنګه چې دغه روژه نیول زموږ ذمواري او دینی فریضه ده، دغه شان علماء کرام وایي چې دا میاشت لیدل د دې کوشش کول دا هم زموږ د مسلمانانو ذمواري ده. هم دغه ایشو دغه زموږ د نن پروګرام پوښتنه موضوع ده او په دې باندې به موږ خبرې اترې کوو چې د دې اهمیت څنګه دی او بیا دا اختلاف ولې پیدا کیږي. په دې باندې به موږ خبرې اترې کوو او په دغه موضوع باندې چې کوم ګران او قدردان میلمانه نن موږ سره په خبرو اترو کې به شریک وي. په هغې کې زموږ یو میلمه د مسجد قاسم علي خان چې کومه نوموړې کمیټي ده د هغې سرکرده رکن مولانا خیر البشر صاحب موږ سره په پروګرام کې شریک دی. مولانا صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. هم دغه شان موږ دا هم کوشش کړی دی چې د دې مسلې یا د دې ایشو یو ساینسي چې کوم رخ دی هغه هم وکتی شي او په دغې باندې د خبرو اترو دپاره زموږ د پیښور یونیورسټۍ د فزکس د شعبې د هغې اسسټنټ پروفیسر څوک چې د فلکیاتو د طبیعاتو ماهر دی ډاکټر شاهد علي صاحب موږ سره شریک دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی وایو. د دې سره سره د محکمې موسمیاتو د پیښور د دې ډایرکټر مشتاق شاه صاحب هغوی به موږ سره د ټلیفون د لارې شریکیږي او د سباني د موسم په هکله به موږ د هغې معلومات اخلو. د دې سره سره چې کوم زونل رویت هلال کمیټي چې هغې ته هم یو سرکاري حیثیت حاصل دی د هغې دوه معزز ممبران پروفیسر حافظ عبدالغفور مدني صاحب او علامه ارشاد خلیلي صاحب هغوی به هم د ټلیفون د لارې موږ سره په پروګرام کې شریک وي. خو د ټولو نه وړاندې مولانا خیر البشر صاحب ستاسو طرف ته راځم. د رمضان المبارک میاشت لیدل، بلکې زه به دا ووایم چې په شریعت کې د میاشتې د لیدلو او د کتلو د دې اهمیت هغه څومره دی او آیا خلکو له پکار ده چې د دې کوشش وکړي که نه، بس دا هم د ریاست یا د حکومت ذمواري ده، بس که هغې ولیده خو ټیک ته که نو د خلکو باندې څه ذمواري نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. کاشف صاحب څنګه چې تاسو فرمایل د رمضان یا د شوال د میاشتې د کتو په حواله باندې چې د دې اهمیت څه دی او دا د چا ذمهداري ده چې د هغې د کتو کوشش وکړي او بیا د هغې د کوششونو په رڼا کې شهادتونه واغشتي شي، بیا په هغې باندې فیصلې وکړي شي. دې سلسله کې زه دا عرض کوم چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی
یو عام حدیث پاک دے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی صوموا لرؤیت الہلال و افطروا لرؤیتہ. دا صومو لفظ حکم دے، امر دے. دا اللہ پیغمبر تمام مسلمانانو ته خطاب فرمائی چې تاسو روجه وساتئ لرؤیت الهلال، چې کله تاسو میاشت وګورئ، وافطروا لرؤیته، او تاسو افطار وکئ یعنی روجه ختمه کې اختر وکئ لرؤیته چې کله تاسو میاشت وګورئ. بنیادی طور د رمضان د روجې د ساتلو او د اختر کولو تعلق چې دی هغه د میاشتې د کتو سره دی. جی. او دا حکم د خدای پیغمبر تمام مسلمانانو ته کړی دی. نو د تمام مسلمانانو دا ذمہ داری ده، یو خو هغه خلک دي چې هغه د کتو نه معذور وي، هغه معذور دي. څوک چې د کتلو قابل وي نو هغې له دا پکار دي چې هغې د میاشتې د کتو باقاعده کوششونه وکړي. او الحمدلله په ډېرو ځایونو کې داسې خلق شته چې هغې د میاشتې د کتو کوشش هم کوي او په هر موسم کې هغې ته د میاشتې د کتو ځایونه هم معلوم وي او هغه یې په نښه کړي وي او هغه طرف ته هغې هغه میاشت وګوري، بیا هغې راځي او شهادت کوي. مونږ خپله چې کله د شعبان میاشت کوي، که د رمضان وي، که د شوال وي، څومره میاشتې چې دي د کال 12 میاشتې زمونږه باقاعده په جامع مسجد قاسم علي خان کې د مفتی محمد شهاب الدین پپلزئی دامت برکاتهم العالیہ په صدارت کې د علماو مشترکه اجلاس وي او دا هره میاشت وي. په هغې کې علما راځي، مونږ اخباري بیان هم جاری کو چې د میاشتې د کتو کوششونه وکړئ. زمونږ چې کمو ځایونو سره رابطې او تعلقات دي، مثلا 400 شله، مردان شلو، ثوابه شله، کوهاټ شلو، لکی شلو، بنو شلو وغیره وغیره، څومره ځایونو کې چې د فیصلې د میاشتې د کتو بیا د رمضان فیصله، د اختر فیصله دا کیږي، زمونږ خپل منځ کې باقاعده رابطې وي او مونږ خپل څومره ملګري چې دي او څومره واقف کسان دي هغه هم او د هغې نه علاوه تمام مسلمانانو ته دا درخواست وکړو چې تاسو د میاشتې د کتو دپاره کوشش وکړئ. میاشت وکتې شلي، بیا مونږ ته هغه کسان راشي، هغې شهادت وکړي او زمونږ شهادت اخیستل هم داسې طریقه باندې نه وي چې بس یو سړی راغی. جی مولانا صاحب هغې باندې خبرې کوو، تاسو له موقع به درکوو. ډاکټر شاهد علي صاحب موږ سره ناست دی، د فلکیاتو ماهر دی. ډاکټر صاحب چې څنګه علماو ته خلک متوجي په دې ورځو کې، همدغه شان په میډیا باندې په اخبارونو کې زموږ د فلکیاتو ماهرین هغوی هم بیانونه راشي 2 ورځې وړاندې او هغوی بیا دا ووایي چې یاره دا ځل به دا میاشت په فلاني تاریخ باندې ښکاره کیږي او بیا پکې داسې موشي چې کله دغه کمیټي ناست دی د هغوی بیان راشي چې یاره د میاشتې خو لا پیدایش نه دی شوی. لږ په دغې باندې معلومات تاسو نه غواړم، ستاسو رای غواړم چې دغې باندې لږ موږ پوه کړې او بیا دا به راته هم وایې چې یاره دا زموږ خلک چې عام وګړی چې میاشت ویني نو هغې له موږ څومره اعتبار ورکولی شو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه چې تاسو دې پروګرام ته راوغوښتو او دا یو کلیریفیکیشن وکړو. که ساینسي اعتبار سره موږ وګورو نو مختلف ویب سایټ باندې لکه د ناسا شو یا داسې ډېر سټینډرډ ویب سایټ باندې د سپومیټول ډیټابیس موجود دی
جی چې دای برت کله کیږي دا پوره کیږي کله او دا کله کمیږي دا ختمه کله شي څونه ټیم دپاره به دا ختمي بیا به څونه ټیم پس راښکاره کیږي دا ډیټابیس خو موږ سره الریډي موجود دی نو دې کې څه د ریسرچ ضرورت نشته بس د هغې برت شو نو برت شو اوس د هغې اکچوال سیز چې کوم دی نه هغه ویزیبلیټي ده چې د ویزیبلیټي دپاره چې د انسان په نظر باندې راځي نو څونه ټیم پکار دی هغه ډاکټر صاحب لږ یو کنفیوژن دی چې د اسلامي میاشتې اخو څه د یو کم دیر شوي څه د دیر شوي د دې نه سیوا پکې نه مولانا صاحب ناست دی بل دا چې دا هم نه د معلومه چې د شعبان میاشت دا به ټیک دی یو کم دیر شوي نه د شعبان کله د دیر شو راشي او کله د نو بیا څنګه دا ډیټابیس چې پروت دی اخر له بیا څومره اعتبار ډیټابیس داسې دی چې لکه اوس د هغې فرض کو دونه یعنې 18 اورز پکار دی چې هغه ولیدی شي جی نو دا چې اوس فرض که 3-4 اورز یې له وشو نو بس دا ونه لیدی شوه نو دغه ځل به دا میاشت دیر شو ته ووړي او چې کله دی هغه خپل ټیم پوره کو نو دا به بیا چې کوم دی نو یو کم دیر شو ته وړي نو دغه د دې د هغه ټرانزیشن یو فیز چې دا هغې کې د دې ویزیبلیټي راځي اوس ویزیبلیټي یو کس په عام نظر باندې ګوري یو کس ټیلیسکوپ لګولی دی جی اوس دا یو ډېره کریټیکل ایشو ده چې دا کس په عام ځای کې کوم ځای یي او دا کس ټیلیسکوپ کوم ځای لګولی په دې کې د انوایرمنټ ډېر غټ رول وي که پالوشن او یا دا څیزونه ډېر نو په ټیلیسکوپ باندې د هغې به ښکارېده پاسبل ني او په دغه باندې به په عام نظر باندې به په یو صفا ځای کې هغه پاسبل وي بل دا ده چې د کوارډینیټس د ټیلیسکوپ دپاره ډېر میټر کي جی چې آیا دا ایگزیکټ هغه کوارډینیټ دي چې په کوم باندې کتلی شوي ځکه چې ټیلیسکوپ خو یو فوکسډ تا ته ځای ښي جی نو که کوارډینیټ زمونږ هغې سره میچنګ ني یا په هغې کې سره بدل یي نو بیا به موږ ته په ټیلیسکوپ هم نه ښکاري نو ساینسي اعتبار سره موږ دغه ویلی شو چې دا ټیلیسکوپ چې کوم دی نو دا یو اسسټیو تھنګ دی دا یعنی شور نه دی چې خامخا په ده وښکارېده نو بس دا ښکارېدلی ده او که په ده ونه ښکارېده دا نه ده ښکارېدلی یو لږ چونکې د پروګرام دا خبره نن هم په گردش کې ده چې یاره سبا به علمای کرام کینی د مرکزي رویت هلال کمیټي به هم کینی زموږ زونل کمیټۍ به هم کینی دا ځل څه وایي یعنې دغه چې کوم ډیټا بیس دی دا ځل څه وایي چې یاره میاشت کله ښکاره کېدی سبا ښکاره کېدی شي او که نه د کوم چې زما معلومات دي نه هغې کې هوي چې 18 اورز کې یو 4-5 منټه کم راځي جی چې د دې هغه ټایم به ختم شي او دا به پټه شي نو دوی چې ډېر کم چانس دی یعنی سبا د میاشتې ښکاره کېدل د دې چانسز کم دي بالکل چې دا ښکاره شي نو دکه اوس یو داسې دغه دی چې په دې کې انوایرمنټ یا چې کوم دا رول دی د ویزیبلیټي نو دا ډېر کریټیکلی ځینې ځایونو کې دا چانس کیدی شي چې هلته وښکاري جی او ځینې کې چې کوم دی نو هغې چانس دا دی چې هلته به نه ښکاري جی مولانا صاحب داسې ممکنه ده لکه څنګه چې د منځونو دپاره یو ټایم ټیبل جوړي یا شیډول جوړي یو نقشه جوړوي او هغې ته بعضې علاقو کې دایمي نقشه هم جوړوي نو آیا داسې ممکنه ده چې د میاشتو دپاره هم داسې یو ټایم ټیبل جوړ کړی شي او هغې کې د دغه ادارو نه هم مدد واخیستی شي او د هغې په مناسبت سره دا فیصلې کیږي او د هغې شرعي حیثیت پسې وي بنیادی طور دا خو به هله ممکن وه چې دا خبره یقیني وي چې مثلا دا میاشت د 29 ده دا میاشت د 30 ده جی لیکن دا یقین خو شته دی نه جی دا علم خو الله پاک ته دی جی دا میاشت د 29 ده دا میاشت د 30 ده نو د تاسو چې کومه خبره کوئ د ټایم ټیبل متعلق دا به په هغه صورت کې ممکن وه جی چې دا علم چاته خو حاصل وي او دا شی یقیني وي چونکې دا شی یقیني دی نه لہذا داسې ټایم ټیبل نشي کېدی نشي کېدی او دغه چې کوم د کمیټې اجلاس دی دا به دا ځل هم د مسجد قاسم علي خان د کمیټې اجلاس دا ځل به هم د خپل روټین مطابق کیږي جی بالکل انشاءالله العزیز د روټین مطابق به کیږي د شعبان د میاشتې په حواله زمونږ اجلاس شو جی د شهادتونو مطابق مونږ فیصله وکړله او زمونږ
او د مرکزي رؤیت هلال کمیټې دا وارې فیصله چې ده هغه د شعبان د میاشتې بالکل یوه وه جی او همدغه وجه ده چې سبا د شعبان د میاشتې شهادتونه تاسو سره څومره وو او د کوم ځای نه راغلي؟ موږ سره شهادتونه د پېښور هم وو، د چارسدې هم وو، د دې نه علاوه د مردانو، د دې نه علاوه چې کوم دی د لکي مروت د سایډ نه وو زمونږ ملګري هلته چې کوم ځای کې دا پروګرام شته نو هغې سره باقاعده زمونږ په ټلیفون باندې رابطې وي. جی نو دا شهادتونه او د هغه شهادتونو په بنیاد دا باندې ټول سبا موږ راجمع کړل. یعنې سبا به یو کم سبا چې کوم دی یو کم دی یعنی شب التماس چې ورته وایي شب التماس سبا دی. سبا دی که جی بالکل دغې باندې به مولانا صاحب خبرې اترې کوو او وړاندې چې کوم زموږ نور محترم شریکوال دي د پروګرام هغوی نه به هم رای اخلو خو وخت موږ سره د دمې شوی دی وړه شان دمه کوو بیرته راځو موږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او د میاشتې د لیدلو د رؤیت هلال د په خصوصي توګه د رمضان په هکله زموږ خبرې اترې روانې دي او مولانا خیر البشر صاحب ډاکټر شاهد علي صاحب موږ سره پروګرام کې شریک دي. ډاکټر صاحب هم هغه پوښتنه کوم چې مولانا صاحب وړاندې موږ کېښوده چېرې داسې یو کیلنډر ممکن دی چې هغه مخې ته کېښودی شي او په هغې باندې د میاشتې د لیدو یا د میاشتې د پوره کېدو څه فیصله پرې وکړي شي؟ اصل کې چې ټیکنیکلی که داسې پاسبل وي نو بیا خو بالکل اړو ایشو نه بیا خو ډېره اسانه خبره وه خو داسې پاسبل نه ده. مونږ دا کیلنډر چې د نور منځونو ټیمونو او د دې مونږ سره جوړ دی نو دا د دې نور اینګل بیسډ مونږ کیلکولیشنز کو. اوس سپومې چې کوم ده نو د سپومې اینګل بیس کیلکولیشن نشي کېدی. که تاسو اورېدلي نو یو میاشت مخکې چې کوم سپومې وه نو هغه دوی وي چې دا 37 ایرز 30 کاله بعد دا دونه غټه ده جی نو د دې دا اوربیټ چې کوم یعنې دا کلوز راشي خپل ځمکې ته چې کوم ده نو دا کلوز شي نو یو خو آربیټ فکسیشن یو دا چې دا کله لږ ښکاري کله ډېره ښکاري نو اینګل بیس کیلکولیشن د دې کیدی نشي نو دې کې هم دک ایشو دا چې دا به پیدا کیږي او دا به کمیږي لویږي به او کمیږي به نو د دې کیلنډر نشي تیارېدی. جی مولانا صاحب راځو دغه خبرې ته چې دا میاشت د لیدو او د نه لیدو دا اختلاف ولې پیدا شي چې مرکزي رؤیت هلال هغه په ساینسي آلاتو باندې ووایي چې یاره میاشت ونه لیدې شوه دلته ستاسو د قاسم علي خان د جومات کې چې کوم ناست علما کرام وي هغوی اعلان وکړي چې یاره میاشت ولیدې شوه سبا دا تضاد چېرته دی او دا اختلاف ولې را پیدا شي؟ کاشف صاحب اختلاف به هیڅ چېرې نه پیدا کېدی خو که موږ د صبر و تحمل او برداشت نه کار اخیستې او د یو بل خبره مو اورېدې جی مثلا زه به ووایم قاسم علي خان یا مردان یا بل ځای جی په هغه ځای کې د میاشتې د کتو شهادتونه راغلل هغه شهادتونه په پېښور کې مثلا زونل کمیټي شته د زونل کمیټۍ ملګري ناست وي ممبران ناست وي مونږ همیشه دپاره دا کوشش کوو چې کله مونږ ته شهادت راشي او هغه شهادتونه د شریعت په معیار باندې برابر وي. جی مولانا صاحب تاسو دا خبره سرته رسو خو د زونل رؤیت هلال کمیټې ممبر او چې دلته د هغې مشري هم کوي وخت په وخت باندې پروفیسر ډاکټر عبدالغفور مدني صاحب هغوی موږ سره د ټلیفون د لارې شریک دي. السلام علیکم پروفیسر صاحب. وعلیکم سلام کاشف صاحب څنګه حال دی؟ خیریت دی جی. حافظ صاحب مسله بیا د رؤیت هلال دا نو یو خو دا چې سبا به د شیډول مطابق په زونل کمیټي کینی او تاسو به په هغې کې هم کینې نو یو خو به دا راته وایي چې موږ وینو ګورو
چې دغه کمیټي زموږ چې سرکاري چې کوم کمیټي به ورته موږ په اسانو الفاظو کې ووایو هغوی په خپله د میاشتې د لیدلو کوشش کوي او چې کله په نظر را نشي نو هغې اعلان وکړي چې یاره بس میاشت خو په نظر رانله. نو یو خبره ته دا وایي چې آیا ضروري ده چې دغه کمیټي به په خپله باندې میاشت ګوري او بل دا به راته وایي چې آیا تاسو سره هم شهادتونه راځي او تاسو بیا د مرکز سره هغه رابطې د هغې ذریعه او طریقه صحیح. کاشف صاحب تاسو ډېر ښه تپوس وکړو. مونږ چې دلته ناست یو نو مونږ ته شهادت راځي نه او مونږ په خپله چې دی نو هغه کوشش وکړو نو راته نظر را نشي لیکن دې دپاره حکومت یو طریقې کار مقرر کړی دی او هغه طریقې کار دا دی چې په ټول ضلعو کې د ډي سی اوز په دفترونو کې اجلاس وي او هغې سره د محکمه اوقاف ډسټرکټ خطیب ناست وي چې کم سړی میاشت ولیده هغه راشي هلته متعلقه ډي سی او ته او هغه ته اطلاع وکړي او کم ډسټرکټ خطیب یې هغه ووایي چې او دا ګواهي ټیک ده نو مونږ ته بیا د هغې اطلاع کوي. مونږ بیا د هغې اطلاع مرکزي رویت هلال کمیټۍ ته کوو نو په دې چینل کې دا خبره ترسره کیږي. نو زموږ طریقې کار دا دی تر اوسه پورې یو ځل نیم کوي وي به کنی نو اړو زونل کمیټۍ ته څوک د ګواه په حیثیت اړو راغلی نه دی. د هغې وجه دا ده چې په دې کمیټۍ باندې د خلکو دومره اعتماد نشته څومره چې اعتماد په پوپلزی صاحب کمیټۍ قاسم علي خان باندې دی. هلته خلک ځي عام علما ناست دي هغې سره هغه کوي. مونږ دې طریقې کار کې اسانتیا پیدا کولو لپاره یو بل کوشش وکړو او هغه پروس کار راسي کوشش مونږ کوو یو او هغه کوشش کې مونږ ته لږ کامیابي شوې ده. هغه کوشش دا دی چې مونږ خپل د زونل کمیټې دو مستند ممبران قاسم علي خان ته واستو او هغې هلته ناست دي هغوی باقاعده هغه ګواهان وګوري بیا مونږ ته اطلاع وکړي بیا مونږ مرکزي کمیټې ته اطلاع کوو. دا کم تپوس چې تاسو د خیر البشر صاحب نو کو چیرې دا اختلاف ولې دی اختلاف دلته راشي چې کله مونږ سره ګواهان راشي او مونږ هغوی ته اطلاع کوو نو یا خو د هغوی اجلاس ختم وي او یا هغوی وایي چیرې زموږ فلکیات او موسمیات مطابق خو پېښور کې د سره امکان نشته نو په دلته اختلاف پیدا شي. نو تاسو څه ګڼئ چې یاره داسې حالاتو کې موږ د مولانا صاحب وړاندې هم دا خبره یخې وه تاسو نه هم تپوس کوو چې آیا په داسې حالاتو کې به بیا اعتبار دغه د سترګو کتلو وي شرعي طور که نه هم دغه ساینسي آلاتو ته به وي او په هغې باندې به حتمي فیصله کېږي؟ ګورئ جی اصلي حکم چې دی هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او هغه فرمایي صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته میاشت وګوره روژه وساته میاشت وګوره اختر وکړه. لیکن دلته اوس موسمیات هم شته فلکیات هم شته. مثلا موسمیات دا وایي چې میاشت چې دی د هغې لیدو امکان ډېر کم دی لکه هفتې په ورځ باندې هغوی فلکیات والا موسمیات والا په کمپیوټر باندې دا ورکړي دي چې 0.6 ویژن به وي. 0.6 ویژن مطلب دا دی چې په 100 پیسو کې 6 پیسې امکان دی او باقي 94 پیسې امکان نشته. نو دا اوس چونکې 94 پیسې خو زیات دي او 6 کم دي نو په دې وجه باندې دلته فلکیات او موسمیات ته هغوی ترجیح ورکوي. لیدونکي ټیک ته چې وبه ګوري لیکن ډېر کم د هغې وجه دا ده چې د میاشتې عمر چې دی هغه ډېر کم دی. بیا په سبا باندې یعنی د هفتې پر ورځ د اتوار په شپه باندې د میاشت عمر به تقریبا 48 غنټې او دا به شپې 9 پورې ولاړي او هر سړی به دا وایي چې روژه وخوړلی شوه حالانکې میاشت لیدلی شوي به نه. نو خدای دې وکړي چې هفتې پر ورځ باندې د هفتې په شپه باندې میاشت ښه ډېر خلک وګوري او د هغې ګواهیان راشي او هغه ګواهیان د قبول شي او په ملک کې د یو روژه وشي. آیا زونل کمیټي یا سرکاري کمیټي هغه خلک موټیویټ کوي د دې دپاره او خلکو ته دا موقع ورکوي چې خلک میاشت وګوري او بیا دې ته راشي یا نورو ضلعو سره هغې کې مطلب دومره سرګرمي هغې ښکاره کوي چې خلک دې ته راشي او شهادت ورته راوړي؟ او جی کمیټي خو ناست هم دې دپاره ده چې خلک راشي. کمیټي خو دې دپاره نه راشي مونږ دې په ټي وي کې راشو. کمیټۍ مقصد دا دی چې مونږ دلته ناست یو چا میاشت لیدلی وي هغه د سرکاري کمیټۍ ته دې راشي. دغه رنګ زموږ رابطه وي په ټلیفون باندې 15 ضلعو سره د یو ډي سی او دفتر ته ټلیفون کوو ډسټرکټ خطیب سره رابطه کوو. ډسټرکټ خطیب مونږ ته وایي چې او ګواهان را روان دي یا راغلل یا نشته مونږ سره نشته. نو هغه ټول انفارمیشن چې دی هغه مونږ جمع کوو او هغې انفارمیشن مطابق بیا مونږ مخکې قدم اخلو. حافظ صاحب یو اخري پوښتنه ستاسو د وړاندې ږدم هغه دا چې د دې معامله کې مفاهمت او اتفاق راوستو د هغې یو اسانه لار څه کیدی شي؟
کاشف صاحب مونږ خو ډېر کوشش کوو چې مفاهمت وشي جی او مفاهمت کیږي نه. د هغې وجه دا ده چې دواړو طرف ته انا ده. یو وایي زما ګواهي نه منلی کېږي، بل وایي چې اختیار زما دی. نو تر څو پورې چې دا فیصله نه شوي نو دا هغه کېږي نه. زما رایه دا ده چې د مرکزي رویت هلال کمیټې چیرمین د مفتی شهاب الدین صاحب مقرر کړی شي، هغه د فیصله وکړي او بس موږ ټول ورسره یو. هسې هم د هغه خبره دلته منلی کېږي او موږ یې منو نو بس چې د مرکز او د ټول پاکستان دپاره دې شي. ځکه چې مفتی منیب صاحب دا دعوه لري چې زه کوم اعلان کوم هغه پاکستان کې ټول خلک مني، پېښور کې لږ خلک مني، زما اکثریت زیات دی. نو په دې جګړو کې موږ تر اوسه پورې نښتي یو. ښه به دا وي چې بس دا اختیار دی مفتي په پرځای صاحب ته دې ورکړی شي. بس یو مسله ده 200 کالو راکې هغه ده سلسله د هغې خاندان را روان دی، موږ یې منو، امنا او صدقنا، قوم دې مو مني، بس خبره به ختمه شي. ډېره مهرباني. سعودي عرب سره دی زموږ څنګه چې افغانستان کې په سعودي عرب کې اعلان وشي نو افغانستان خلک روژه نیسي او اعلان وشي نو اختر کوي چې دا موږ هم بس سعودي عرب سره شو، دا جګړه به ختمه شي. ډېره مهرباني پروفیسر حافظ عبدالغفور صاحب، تاسو د زونل رویت هلال کمیټې ممبر هم یې، تاسو هم کې شریک شوي او خپله رایې مو موږ سره شریکه کړه. مولانا خیرالبشر صاحب یوه نکته چې کوم ته عبدالغفور صاحب اشاره وکړه، وایي چې یاره مسله د انا ده. یو طرف ته دا ویل کېږي چې ما سره اختیار دی او بل طرف ته دا ویل کېږي چې ما سره شهادت دی. آیا په شرعي معاملاتو کې چې بیا په هغې کې عام مسلمانان په زرګونو په لکونو هغې ته متوجه وي، نو په هغې کې موږ د انا په بنیاد باندې فیصلې کولی شو؟ کاشف صاحب، حافظ عبدالغفور صاحب چې کومه خبره وکړه چې د انا مسله ده، جی اوس د هر چا د انا نوعیت جدا دی. ځکه د انا مسله دا ګڼم نو په دې وجه یې ګڼمه چې د شریعت ضابطه پامال نشي او د شریعت د ضابطې مطابق چې کوم ګواهان راغلي دي او د هغې شهادت اغشتل پکار دي، که زه د هغې شهادت نه اخلم د شریعت د ضابطې خلاف ورزي کېږي. نو زما انا هغه زما د ذات دپاره نه ده، بلکې زما انا چې دی هغه د شریعت د ضابطې د تحفظ دپاره ده. باقي پاتې شو دا چې څوک وایي چې یاره ما سره اختیار دی، نو زما په خیال باندې د هغه انا چې دی هغه د اختیار په وجه باندې چې ما ته اختیار حاصل دی، بس زه په انا باندې ولاړ یم. نو مونږ الحمدلله د خپل ذات په بنیاد باندې په انا نه یو ولاړه، د شریعت د ضابطې د حفاظت دپاره په انا. که موږ وګورو د پاکستان جمهور علما، عام به نه وایو، عام خلک به نه وایو، جمهور علما هغه هم په دغه مرکزي رویت هلال کمیټې په اعلان باندې روژه کوي او اختر کوي. نو بیا وجه څه ده چې زموږ یقینا چې ښار ډېر لوی دی یا زموږ دا چې کوم ضلعې موږ یادو ډېر لوی دي، خو د ټول پاکستان په مقابله کې خو د هغې حیثیت یا د هغې حجم کم دی. پکار دا نه ده چې دغه اکثریت سره هغې سره اتفاق وکړي شي. د پاکستان د کراچۍ، زموږ د پنجاب ډېر لوی لوی علما کرام هم په هغې باندې فیصله کوي. کاشف صاحب ستاسو خبره ډېره بهتره ده او موږ هم دا غواړو چې روژه او اختر دی د مسلمانانو یو شي، خو په هغه صورت کې چې ما څنګه تاسو ته مخکې وویلې چې د شریعت ضابطه پکې پامال کیږي نه. بطور مثال د الله د پیغمبر مبارکه وینا ده چې تاسو میاشت وګورئ نو روژه وساتئ، او تاسو چې میاشت وګورئ نو تاسو افطار وکړئ. د خدای د پیغمبر د دغه حکم مطابق میاشت وکتې شوه او د میاشتې د کتلو شهادت راغی او شهادت ما د شریعت د ضابطې مطابق قبول کو. لکه څنګه چې زمونږ طریقې کار دی، تاسو په علم کې به دا خبره وي، زه دا وضاحت کول غواړم چې مونږ د اعلان د روژې یا د اختر دا څه اندادون طریقه باندې نه کوو، بلکې مونږ ته چې کوم ګواهان راځي نو مونږ دا یو اعلان هم ورسره کړی دی چې کوم ګواه د میاشتې د کتو د ګواهۍ ورکولو دپاره راځي نو هغه د ځان سره د خپل مسجد عالم خطیب راولي او دا مونږ د دې
د پاره کوو چې که یو سړی مونږ ته راځي او زما په علم کې دا نشته چې یاره دا سړی چېرته په دروغو باندې متهم دی یا نه دی، په دره دروغ ویلو تهمت لګېدلی دی نه دی، دا صادق دی دا کاذب دی، نو د علاقې امام یا د علاقې خطیب ته د هغه انسان هغه حالات معلوم وي، موږ د هغه نه تپوس وکړو چې دا کوم سړی راغلی دی او دی د میاشتې د کتو ګواهي ورکوي، نو ستاسو په علم کې دا سړی څنګه دی؟ دا متدین دی دا نه دی؟ دینداره دی نه دی؟ د چېرته ستاسو د علم مطابق په دروغو باندې په ده تهمت لګېدلی دی نه دی لګېدلی؟ د هغه باره کې موږ د هغه عالم او د هغه خطیب نه باقاعده تایید واخلو، هله د هغه شهادت قبلو. ډاکټر شاهد علي صاحب، یقینا چې په نن دور کې موږ د ساینس نه او د هغې د آلاتو نه، د ساینس د علومو نه، د هغې د ریسرچ نه موږ انکار نشو کولی. زموږ ماهرین، زموږ ساینسدانان، زموږ ماهرین فلکیات په دغه اختلاف لرې کولو کې څومره کردار ادا کولی شي؟ یو خو چې که مونږ ټیکنیکلی وګورو نو ساینسي دغه پکې د سر نه شاملیږي نه، ځکه چې کوم احادیث شریف دي نو هغې کې د عام نظر کتل دي، بس په عام نظر باندې راغی سیز نو هغه وشو کني بیا نه دی شوی. اوس دا سیز مونږ بعضې ساینسدانان او بعضې ماهرین چې هغوی په دغه کمیټو ته د هغوی تعاون حاصل دی او د هغوی ذمواري ده، هغوی خو د سترګو لیدلو لاړو اهمیت نه ورکوي. نه جي داسې نه ده، هغوی خو فیصله په شهادت باندې کی. جی اوس که هغوی ته په ټیلیسکوپ باندې څه په یو ټریس په نظر رام شي نو هغوی ته توجه نه ورکي، هغوی شهادتونو باندې فیصله کی، نو هغه سایډ ته کی چې یاره دا یو سپورټیو دغه دی، زیاتتر انفارمیشن مونږ ته دا راځي چې برت شوی دی او دونه آورز نه پوره کیږي، نو دا ټیلیسکوپ خو زیاتتر دغه کې ماته سمبولیک ښکاري. جی ځکه که مونږ وګورو نو 15 کاله راسې دا یو ډېره غټه ایشو را روانه ده او په هغې کې داسې ده چې کله ته 2 روجې په کې پي کې مخکې شي یا ته کله 1 روجه مخکې شي، او مونږ وینو چې د ماسخوتن لمونځ شو میاشت ښکاري. جی نو دا خبره ډیره سیریس ده. جی بالکل. د ساینسي نور ذرایع هم دي چې هغه په دې کې استعمالي دي شي او په هغې باندې به هم تاسو سره خبرې کوو، مولانا صاحب سره به هم خبرې کوو، خو یو ځل بیا موږ سره وخت د دمې شوی دی، وړه شان دمه کوو، بیرته راځو، موږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو، بریک باندې د تلو نه وړاندې موږ د ډاکټر شاهد علي صاحب سره خبرې اترې کولې د ساینسي آلاتو د اعتبار. دا وخت د زونل رؤیت هلال کمیټې یو بل نوموړی غړی علامه ارشاد خلیلي صاحب، هغوی موږ سره په لاین باندې دي. السلام علیکم ارشاد خلیلي صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، آپ سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو رمضان المبارک بالخصوص یا شوال کے حوالے سے جو رؤیت ہلال کا جو ایشو ہے، ایک تو اس کی ذرا ہمیں شرعی نقطہ نظر سے میں آپ کے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نوعیت ہمیں بتائیں، ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ یہ اختلاف کی وجہ کیا ہے. خیبر پختونخوا میں ایک دن روزہ رکھا جاتا ہے، پھر مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان دوسرے دن کا کر لیتے ہیں، یہ اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی جی شرعی حیثیت چاند دیکھ کے جانے کے بارے میں یا شرعی مہینے کے شروع ہونے کے بارے میں جو ہے اسلام کے اندر، اور خاص طور پر میں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا ہوں، اس کے نقطہ نگاہ سے بھی یا تو 2 عادلین گواہ جو ہے وہ یہ شہادت دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. جی عادلین گواہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ ہوں کہ جو اپنے علاقے میں نیک اور اچھے ہونے کے حوالے سے معرفت رکھتے ہوں، شہرت رکھتے ہوں. جی یا پھر اتنے لوگ جو ہے وہ شہادت دیں کہ جن کی شہادت کے اوپر جو ہے وہ اتفاق اس طرح ہو کہ یہ لگے کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ کے اوپر جمع ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اتنے زیادہ لوگ ہیں، مثلاً 500 600 1000 100 لوگ گواہی دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اختلاف کی جو وجہ ہے، اختلاف کی وجہ بنیادی طور پر
یہاں پر یہ ہے کہ یہاں ملک کے اندر اتھارٹی کو نہیں مانا جاتا ہے. جو رویت ہلال کمیٹی ہے، مرکزی رویت ہلال کمیٹی، وہ ایک اتھارائز نظام ہے، سسٹم ہے. حق یہ ہے، قانون کا تقاضا یہ ہے کہ جو فیصلہ وہ کرتے ہیں، چونکہ وہاں پر بھی علماء موجود ہیں، وہاں پر بھی مفتیان موجود ہیں، بڑے اکابر لوگ موجود ہیں، ہر مکتب سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو ان کے فیصلے کو تسلیم کیا جانا چاہیے. اب چونکہ صورتحال یہ ہے کہ ہم نے جب ہر ایک نے اپنی ایک 1.5 انچ کی مسجد یا اپنی ایک اجارہ داری قائم کی ہے، تو اس اجارہ داری کے قائم ہوتے ہوئے اختلافات یقینی طور پر جو ہے وجود میں آئیں گے، اور اختلافات بھی ہمیشہ ہمارے صوبے میں وجود میں آتے ہیں، جبکہ دوسرے صوبوں میں چاہے وہ بلوچستان ہو، سندھ ہو یا پنجاب ہو، اس کے اندر اختلافات وجود میں نہیں آتے ہیں، چونکہ وہ اس کمیٹی کے اوپر یا فیڈرل سسٹم کا جو نظام ہے اس کے اوپر وہ اتفاق رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے اوپر اتفاق رکھیں، یا ہم مثلا گورنمنٹ سے یہ استدعا کریں کہ ہمارے معتمد جو صوبے کے علماء ہیں اس کمیٹی کے اندر موجود ہوتا کہ جو فیصلہ وہ کمیٹی کرے وہ ہمیں بھی منظور ہے. جی علامہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیں گے. مسجد قاسم علی خان کی جو کمیٹی ہے اس کے رکن مولانا خیر البشر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان کے سامنے میں یہی سوال رکھنا چاہتا ہوں. مولانا صاحب تاسو علامہ ارشاد خلیلی صاحب خبر واوردا یہ سوال دا پیدا کیږي چې آیا د روزې اعلان دا حق او ذمہ داری دا د ریاست ته که دا د یو فرد ده؟ د ریاست په مقابله کې که د افرادو یو غونډه کینی نو آیا هغې ته دا حق حاصل دی؟ کاشف صاحب، بنیادی طور دا حق شرعی طور صرف ریاست ته نه دی حاصل. د الله د پیغمبر دا حکم چې صومو لرؤیت الهلال دا اهل ریاست ته نه دی، جی دا عام مومنانو ته دی چې تاسو روژه وساتئ د میاشتې کتو سره. نو د دې مطلب دا دی چې تاسو د میاشت د کتو کوشش وکړئ چې وی ګورئ نو روژه وساتئ. تاسو افطار وکړئ د میاشتې د کتو سره چې وی ګورئ نو افطار وکړئ. که تاسو ته اندازه وي د نن نه څو کاله وړاندې نه ریاست چېرې په دې کې مداخلت کړی دی، نه دا رویت هلال کمیټي وه، او همدغه کمیټۍ وې په دې مختلفو ځایونو کې، په دې کې به دا علماء کرام کېناستل، او لکه څنګه چې ارشاد خلیلي صاحب یو خبره وفرمایله چې 2 عادلین شهادتیان وي، یا دی دا وفرمایل چې دونه ګڼ تعداد کې وي چې د هغې جمع کېدل په دروغو باندې ممکن وي 500-600 پورې وي. نو زما په خیال کې خو مرکزي رویت هلال کمیټي هم د دې خبرې ثبوت نشي ورکولی چې چېرته دې ته 500 یا 600 شاهدان راغلي دي او بیا دې اعلان کړی دی. خو چند شهادتیان مثلا دی یاد کی چې دونه راغله او د هغې په شهادت باندې بیا دی فیصلې کوي. جی علامہ ارشاد خلیلی صاحب، یہ جو ایک اس سے پہلے بھی بحث ہوئی ہے ہماری، اور اس میں ایک نکتہ یہ بھی آیا ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی یہاں کے خیبر پختونخوا کے شہادتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، ان کو قبول نہیں کرتی. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بات، اس سوال کا جواب تو بنیادی طور پر جی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اراکین یا مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین ہی دے سکتا ہے. جی لیکن میں اس حد تک کہوں گا کہ ایک دفعہ میٹنگ میں مولانا شبیر احمد خیر صاحب جو اس وقت مرکزی کمیٹی کے رکن بھی تھے، اب بھی شاید وہ اس میں ٹیکنیکل جو ہے وہ رکن ہے اس میں، جی ان کے بقول کے ایک دفعہ شہادت جو ہے ہمیں چترال سے یا ملکانٹ سے ملی تھی. جی تو جب ہم نے اس کی ٹیکنیکل وہ کی انکوائری کی، تفتیش کی، تو اس میں پتہ چلا کہ جی وہ شہادت درست نہیں ہے. جی اب مرکزی رویت ہلال کمیٹی والے جب تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کے مطابق جب وہ ان کو صحیح نظر نہیں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو قبول نہیں کرنا، وہ تو پھر اس کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے. تو شاید وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ٹیکنیکل اصولوں کے مطابق نہیں ہوتی، وہ قبول نہیں کرتے ہیں. علامہ صاحب، عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی میٹنگ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو 1 گھنٹے میں کس طرح یہ ممکن ہے کہ شہادتوں کو پرکھا جائے، ان کی تحقیق کی جائے اور پھر ان پر فیصلہ کیا جائے؟
اب اس میں جی بنیادی طور پر جو علماء ہیں، مفتیان حضرات ہیں، ان کو بیٹھ کر اس کے اوپر کام کرنے کی یا اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج علماء اس سلسلے میں اختلافات رکھتے ہیں۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کے جدید وسائل سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ جدید وسائل کے اوپر اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے۔ جی کچھ علماء کہتے ہیں کہ جدید وسائل کو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جدید وسائل کے اوپر آپ اعتماد نہیں کر سکتے ہیں، ان کے مطابق آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو جو مرکزی کمیٹی کے چیئرمین صاحب ہیں اور اکثر اس کے اندر جو اراکین ہیں، ان کی رائے بھی تقریباً یہ ہے کہ وہ جدید وسائل کے اوپر، جدید آلات کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، لہذا جب وہ محکمہ موسمیات یا میٹ حکام سے بات کرتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی آج نظر آنے کے امکانات نہیں ہیں، تو اس صورت میں اگر کوئی گواہی بھی جاتی ہے تو وہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ اس معاملے میں مفاہمت کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ ممکن حد تک کہ پورے ملک میں ایک دن روزہ رکھا جائے، پورے ملک میں ایک دن عید منائی جائے، اور مطلب یہ جو مذہبی ایک فریضہ ہے اس کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ منایا جائے؟ بس اس کا ایک عام ترین حل تو یہ ہے کہ مرکزی کمیٹی جو ہے، اس کمیٹی کو اسلامی نظریاتی کونسل جو مطلب شریعت کی ذمہ دار بھی ہے، پاکستان میں آئین اسلامی کے تحفظ کی بھی ذمہ دار ہے، وہ پورے پاکستان سے ہر صوبے سے ایسے علماء منتخب کرے کہ جو بیٹھ کر اس کے لیے ایک مستقل مسودہ بنائیں، مستقل نظام بنائیں، کہ اس نظام کے تحت جو ہے اختلافات وجود میں نہ آئیں، بلکہ ملت جو ہے متحد ہو کر، مسلمان متحد ہو کر اپنی غمی اور خوشی کے ایام کو جو ہے وہ منائیں۔ تو یہ اس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے، اس کے لیے کوئی نظام نہ وضع کیا جائے، کوئی قانون نہ بنایا جائے، تو پھر تو اختلافات یقینی ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ علامہ ارشاد خلیلی صاحب، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئے اور اپنے آراء سے ہمیں مستفید کیا۔ یو خبرہ چکم اس نزدی دور کی دا سینٹ دا مذہبی امورو یو دا سٹینڈنگ کمیٹی هغه یو تجویز یو سفارش ورکړی دی چې دغه اختیار د مرکزی کمیټې سره دی او چې چرته هم پرایویټ کمیټې دي د هغې خلاف د کارروایي وشي، د هغې حوالې سره د قید، د هغې حوالې سره د جرمانې یو تجویز هغوی ورکړی دی۔ څه ګڼئ تاسو که دغسې فیصلې وي او دغه قانون جوړ شي، بیا به زموږ د دغه پرایویټ کمیټو یا د دغه علماء کرامو دغه کمیټو د هغې حیثیت به څه وي او د هغې لایحه عمل به څه وي؟ کاشف صاحب تر کومې پورې چې د اخباراتو په ذریعه باندې دا خبره څنګه چې تاسو وفرمایل موږ ته معلومه شوې ده، د دې حیثیت چې دی هغه د یو تجویز دی، یقیناً دا به ځي قومي اسمبلی ته، دا به ځي چې کوم دی سینټ ته، په دې به قانون سازي کیږي۔ افسوس خو موږ له هم په دې خبره باندې راځي چې د نن نه یو کال مخکې همدغه شان زموږ سره میټینګ وکړلو د مذهبي امورو وزیر اوقاف حال کې موږ سره میټینګ وکړلو، موږ هغې ته باقاعده خپل تجاویز ورکړل، خپل تحفظات هم هغې ته بیان کړل، او هغه صرف د وینا په ذریعه باندې نه بلکې تحریري ثبوتونه موږ هغې ته ورکړل۔ جی او مرکزی وزیر صاحب په خپله باندې د دې خبرې اعتراف وکړو چې ستاسو را تجاویز، ستاسو را تحفظات دا بالکل حق دي، صحیح دي، او موږ سره دا وعده وکړله چې موږ به په دې کې قانون سازي هم کوو، جی او موږ به د مرکزي رویت هلال کمیټې د ممبرانو لپاره د مودې تعیین هم کوو۔ مثلا زمونږ ډیر قابل احترام مفتی منیب الرحمان صاحب هغه د یو ډیره مهرباني مولانا خیر البشر صاحب، ډاکټر شاهد علي صاحب، علامه ارشاد خلیلی صاحب او پروفیسر عبدالغفور صاحب، تاسو موږ سره په پروګرام کې شریک شوې۔ ګرانو کتونکو خبرې اترې تاسو اورېدې، خو یقینا چې د حکومت او د مرکزي حکومت دا ذمہداري ده چې دغه علماء کرام په خپل منځ کې کینئ او د دې یو داسې مفاهمانه شرعي صورت راوباسي چې د امت یا د مسلمانانو دغه مذهبي فریضه دا په اختلاف باندې نه وي بلکې په اتفاق وي۔ دا پروګرام وخت اوس ختمېدونکي دی، اجازت راکې، د الله په امان۔